عقل دی دا الله په علم کې دا الله په نسبت دا عابدان او دا مټول امرات الاسلام او دي جمعكم وهم يخلقون حالي پیدا شي دي او زمين دا قلام راځي که هم ته مذکر صيغه مستعمله په بوتان کې بوت خو مؤنث ته دغه چې بیا عقل له نو دا خلق واقعه چې ګوره خیر رسي شر رسي خبر دي واقعان دي هر څه کول چې د خلق د وینا مطابق هم يخلقون شو ولا يصير جوا وقدره ولا يستطيع مؤنث نفس معلومه مذکر مستعمله د خلق د وینا مطابق د طاقت لري او طاقت نیوري د پاد عابدان مثلا د مدد ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان مت کولای شي په اعتراض ته پوهه کې اصل کې درات ګوري هر خبره کې اعتراض دي ما هو مفرد لا يخلق مرشد بیا څنګه هم يخلقون شجما شو وابي عقل دين بیا څنګه عاقل شو اعتبارات کینو دا اعتبارات ځان لرا او په دې باندې کار کوي وایا د الله په نسبت باندې کړه عاقل نه ټول غیر عاقل دي او بوت غیر عاقل شو او زمين د مرشد نو په دې لحاظ يخلق مرشد بیا زمين د جمع شو نو جمع څنګه ځان دي کنه په واقعات او مذکر شو تغلیم یو ذکر خلق په عقیده کې اسماء او عاقلان دي وان تدوم الهدى کته بل دا بوتان دی غیر په دې لاره سره راځي رواني موزم شرګټ تاسو راځي لا يتبعوا مستطاع کې دې نشي او داسې مې شي وان تدعو اے پیغمبر کته بل او دا ستا مرګري بل دا مشرکان ال خدا نه غلار او دامل شي وان تدعو پیغمبر مخاطب دی او صيغه تعظیم دا کته بل پیغمبر ما ته په دې تاسو بل هدایت دا صيغه تعظیم یا پیغمبر ایماندار مجموعه ایا و ان تدعو مشرکان تاسو بل د خپل بوتان ال خدا لا يتبعكم کمزور سواء علیکم برابر تاسو ادعوتمو که تاسو بلای ام انتم سنگ که تاسو خاموش کنی ان تدعون من دون الله اصلا تاسو بلای سوا د الله تاسو ته اله هوای یا تاسو ته چې واسو مخکې زواج به ترجمه یا انعامدار کوي یا عبادت کوي یا ته شغو واسه عبادنا امثالکم دا تاسو په شان دي بندګان څنګه بندګان دي موږ عقل شو معنی مخلوق دي مملوک دي عاجز دي نه په ځب نشي رسوله تاسو په شان په دې حساب فدعوا وی بالای فلسجیب لكم قبول السؤال کن دا امر د تعالی وی بالای کی اجابت وی کنه کتا سو رښتینی چې کار لري الهم ارجو دا دي خبيري يمشون بها شفارتهم امرهم الا الى سنه تشون بها عملي يا لا يستوي تبين ذنوب هذه مطلب دا نه دي حقدار د ولوت څنګه لا تخفين لري نه کلا تخفين بيوي بیا اعتراض کوا دا الله لا تخفين شي نشته بيجو الله حقدار بشه یا کسی ددی یا وی نا دا مقصد تفکیب تے حقدار دا عبادت نبی عاجز دی وصدق مطلب قویدو ولیو شرکاکو کو شرکا سنمکین بیازمون زمان خلاف تدبیرو که تاسو شرکا محلت مراکو فلا تنظرونی فلا تنظرونی ساعتا ان ولی اللہ نبیا بتسکے زمان واقدار زمان حاکم زما واقدار زما مذکر الله دی کوم الله نزل کتاب چې کتاب لګل دی او دې مکلف کړي ما او هو دغه الله يتولى الصالحين مدد کوي د نیکانو زما روح المانی والا دا زما د پلار وظیفه دا آیات زما د پلار وظیفه وهذه الايات مما جربت المداومه على الحفظ للعاده وكان يرد الوالد عليه الرحمه في الاصحاب وقد امروا بذلك بعض الاكابر في المنام د دشمن نه بچاو د فرض آیات او زما د پلار د چربان کو وخت دعا داوا چې ورته په خو کیلو چې دا څه وای بس خوف کله خم یو کله بدوي چې خو د خو عمل وکون ذهبت النبوه والرساله على النبي بعدي او بقت المبشرات فاضي خوش خبري ورکون کی د حق سره برابر وای هغه تاسو بلې تاسو سوا د الله طاقت لري د مدد تاسو فی امر من الامور وایي په خبره طاقت د مدد نه لري پس کې په خبره کې دا نور خبره کوم پیدا اکته بل هدایت تا ناو استاسو چغي او تبو تا ګوري تا ته بګوي او دې سېدی نو هغه ستګي الاخري خو یې نه کنه دا کم دوه شو وترائي وت اي مخاطبه پیغمبر
اسنام ولر پستر ګمانه چاته مخالفي سي لیکن واقعات سترګې ولا خري او برغلي د کچولي او پرقا کوي خو اسني او بعضوی دا پیغمبر مخاطب دی وترائي بمخاطب پیغمبر ته دا مشرکان دي ته ګوري خو دي ګوري نه ګوري ستا حالات ني سو کوئی مشرکان ته خذ العفو اختیار کا عفو دعتنا یو مطلب معاف کا خلق خذ العفو اختیار کا عفو دا اخذنا مراد من الله قبل واخلع عفو خلق معاف کوا سو کوئی عفو کرے مذنبین اسو کوئی خلق چې مال راوړي خیرات چې کوم شي کوی زیات شي راوړ دغه ته والا کنه ټول ته مال سو غزلافه د خلقو د مال نه چې کوم شي زیات شي هغه راوړي نو والا اپو باندې حاجت نه زیات اسو کوئی غزلاف د اختیار کا درگذر پوښي یو سره یې خپل خلق خلاف کوي غزلاف مني تسلیم مودتي ما غزلاف مني زمان درگذر کوا نه همیشه د پاره به زما ستاسو تعلقات هم خوي کله کله به زما خلین سره غلط خبر وزي نو ګوره ما خو کوا تعلق بخوي ولا تنتقي في صوته نغضب کله زه خصوصا کنه خبري مکوا بیا بقي سورال شي ولا تنتقي في صوته نغضب نو دلته عفو معنا احسان کا ما عفا وتغفر وتيسر من اخلاق الناس ابن عمر ابن زبير عائشه مجاهد اسوکوي دلته مراد د عفونا زیاتی او تعبیر دا هغه مخ کې عفو در گذرنه په عفو دې استعاری ویل شي پس سوال نه پوښتنه وامر بالعرف وانك فعلوا خبره معروف دي مستحسن دي د خلق د افعال او باب التعويل بكل ما امرك الله به وعرض الله چې تا الله سوینا کړ او مخواړه ود جاهلانو جاهل سره د جهل خبره مکوا لا تکافي الصفحاء بسفهم د سادهګانو سره د سادهګانو خبره مکوا شیخ سعدي وي دو جاهلان چې وي رسایش لري رسای پوش لري چې هغه جاهل شي مت جاهل کیږي مکان مختی واړه ولا تمارهم واحلم عليهم واغض ما يسوق منهم بل ولا هدايت منسوخ دي نه دي منسوخ دغه هو نه پوها کوا پستی خبره کوا نه مطلب خدا نشي وایما ينزغنك من الشیطانات کتا ته ورسیږي د شیطان طرف نه چوکا ته نه دانیانو خبره سره چې زمیدار وي یوي کوي نو په دې لاس کې یو لخت وي پای کې دنه وسپنه منډلې وي نو چې غواړي وزي نه تسوي النزغ والنسخ والنقص بمعنى ادخال ابره او طرف العصا او ما شابه ذلك في الجل ستن پکې ورته کوي بل څه داس چوکا نو ته چوکا او حاصل ترګه موسوسه کڅاګه شیطان سو وسوسه وش دمه چوکا سره منډوي دي سلوکی کوسي یو منډي لکه غوای ته چوکا امنده کی ادنى حرکت مراد شیطان وسوسه فاستعذ بالله نفنا حاصلك فالله باندې دې پوښي فاستجر به والتجئ اليه انه سميع الله يسمع على اكل وجه استعاذ قولا چې څه پرای غواړي الله به فلوت او عليم نستا پر باندې آیت وی علامه الصالح والمحققين د باب لین اشرکتا د سينو چې پیغمبر توسطي کړي شو پیغمبر خدا وسوسي قبلي لکه لین اشرک له حبتن عملو چې راځي نه په فرض کوم سره دا په فرض کې کچل ته ورسي فرض کا نو دا په دې کې د سموي چې پیغمبر خدا معصوم نشو او حدیث کې راځي ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن حتى چې کنه دا وکړه مرګ شته پیراړي او قرين ولكن قال وياك رسستان ته او کنه وياك الا الله اعني عليه فاسلم يا اسلموا يا اسلم سفيان بن عيينة بن شاطر استاد وي فاسلم نه لا اسلموا شیطان مسلمانی کړه او زموږ سره اتفاق نشي ښه زه سره مرګ نه مخ د سفيان بن عيينة او اسلم مسلمان نه فاسلموا ذاتي بچي واحد متکلم او چې اسلم شي شیطان مسلمان نه شیطان مسلمان نه لیکن ما ته یو بل حدیث یاد دی او دا هغه قرآن کې زموږ مسلمان زمانه مسره ورکړه کلا چې وحش ورس ولا شیطان بنشو شیطانان یو بل ته ځي چې ورشو چې موږ اسمان ته غتو اوس نشي دا ول زي مشرق او مغرب ګوري نو پیغمبر خدا په نخله مقام کې مخکموز کې د سحر
چې التراو شیطان الته وکی خودو به سویلی الته आवाज کو چې قومه دا شعر دا دی ا مسلمان شو ان سمعنا قران عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به شته کنيشتي اشیاءین دي البته سفیان جواب ورکړي نو سفیان بن سلیم شیطان په وخت د شیطانت باندې مسلمانی دي شیطان هم شیطان واري هم مسلمان واري نشته نو شیطان ته مسلمان نشي خیر دا اسی خبره کو زماره سره حق دې زره سره مناظره کول چې زموږ استاد دی او بهر تک زما یو خبره او ما خپل خبره وکړه ان الذي اتقوا آکسان چې ځان ساتي د ګناهونو اذا مسهم طائف چې ورسیږي هغه طائف چورلیدون کې د شیطان طائف لمه من الشیطان حدیث کې راځي د هر څه سره پرشتام نه او د هر څه سره شیطان دی یو لمه الملک دی یو لمه الشیطان دی حدیث کې راځي ولې په شو طائف ورته مو فی لو لم يدل الوهم سویتو شمالی قسم دی ما خیل فی خیال سام حاله خیالی والا د محمود بادشاہ صفت کئی یو سو اشعار وی لو لم يدل الوهم سیتو جلاله ما خیل فی خیال سام حاله ناظر دیوالی آتف عذره وهو الوزير الفرد في اقباله محمود اهل العلم طرا كاسمه وكفى به برهان خصاله للناس يبذل الاسم مسك لفظه فكانما الفاظ من ماله لبرق اول انوار في مال في رؤيه كسن الفاظ لخيالي دخل وزير صفت كف انت الطائف او تيب شو يوجد يو وصفه الشيطان تذكروا ده الله حكم مرضياش شیطان خو وسوسه کو وسوکم فاذا انتم ناجحانا دل کی بغلطی جو تمالومی د الله هدایت جو تمالومی واخوانهم روح شیطانانو شیطان ته روته منځه خبره یمدون ترقی ورکه دا شیطان هم دیرون لرا یمدون واو د فاعل شیطان ته او هم دی اخوان ته روح د شیطانو ترقی ورکه دا شیطان حقیقت په غی په سر کا شی په گمراهی ثم لكن بیا قلاوی ګره د بدواشینا لا يمسكون ولا يكفون عن الوهم سوبر هلا حتى يردهم بالكلية واذا لم تأتهم بآيات مستكفار خبركم کله چې راتلو کې دي خلقو ته په یو نخ د قدرت باندې قرآن چې پلان کې موجود راشي یا پلان کې حکم دی راشي قالوا لو استبيتها وي غره نکرو هل لا جماعتها ولا قصتها من النفس ذاني والنبي دا منتخب قل انما اتبع ما يوحى الي زتابين ده هغه چې ماته وحي کیدل هذا دا قرآن بصائر بربكم دا پوئی خبری دی دا جانب لفظنا بصائر دا بصیرت چمرا بصیرت پوئی دوئی حقا دلائل دی چپاقی من دی عقل پوئی کی وخودان هدایت تی او رحمت تی دا هر چاہتا پارا خفایدت ایماندار وستا مخی مسئولیو دا قرآن گن نمونا منگویلو دا دے 55 نمونا یا تلور کم شپیت یا 15 کم شپیت نمونا دی یو پکی بصائر دی بل پکی هدن دی بل پکی رحمت دی ادان دی وإذا قل القرآن فاستمعوا خارج القرآن دا څخه کتاب شو نقول وتکهری او خاموش کړي لعلکم ترحمون دې پارک پتا سو رحموش دا قرآن په اوریدو کې په چپکېدو کې فائدہ څه ده لکه تفوز بالرحمه التي يخصى ثمرات القرآن غټ ثمرات دي آیات باندې بحثونه شروع شي چې قرآن ویل کې خاموش لاول پکې د خلاص الفتاوی خبره کوي څوک کوي مولانا ثناء الله پانی پتی او بیا پیرت کوي هغه پکې مو او چې قرآن سره اوري که په مانځ کې دنه کوم مانځ بهر کوي خودل سدي لازمي بیا پیرت کوي په مانځ کې دنه خودل لازم دي او د مانځ بهر مستحب دي یو خبره شو بیا د دینه پس د مجاهد خبره کو هم د خپل دغه د دغه کتاب پر مظهری بحث کوم یا د نور یا روح المانی چې دا نازل له کومانځ کې اسوق نازل له په خطبه کې چې امام خطبه ولي وقت بکې دي چې امام قرات ولي وقت بکې بیا پکې مظهری وایي د غیر ثابت خبره کوي چې موږ خبره کولې بخاری کې حدیث دی موږ به خبره کولې حتی جنایت شو بل آیات آیات بوای بل نو دا لعلک برحمت الیکا نو هغه پکې بل آیات شروع کې نو بیا انت چپواله نو هغه د قوم الله قانتين فامرنا بالسكوت
په مانځ کې اوریدل اوس د مانځ کې اوریدل څنګه دي لاول مسالک ووره مذاهب ووره بیا سره روایت هم تل احادیث د امام ابو حنیفه او د ابو یوسف رحمهم الله وغيرها مسلک په دې مقام کې دا دی د امام سره به مطلقاً قران نه وایي او د دینه مخکلات شه نو عبد الله د مسعود زوی ګوره ابو الدرداء ګوره عبد الله ابن عمر ګوره و د امام سره قرات نشي زید بن ثابت 215 صفحات د مسلم چې پاکستان هندوستان کې مشهوريږي د امام سره قرات نشي دا یو او دویم قول پکې دا دی چې د امام سره دی وایي په سیرځي کې به هم وایي په جهري کې د امام شافعي او سفیان بن عیینه قول له او صحابه کې سره مرګ نشته لکه عباده الصامت مکحول تابعی دا دو قول شو د شافعي زړه خبره چې په جهري کې بنوي په سیرځي کې بوایي دا د مالک مسلک دی د احمد مسلک او ګڼ علما په دې قائل دي په سیرځي کې وایا په جهري کې درې قول شو بس دا پکې درې مشهور کله شان ورشا په ذلباری ګوري نو هغه پکې نور اقوال کله وای او کله مو دا هم قول دی کله وای او کله مو دا اقل قلی او دامشته چې وای هر وخت کې وای د شافعي نوی خبر ده او دامشته چې اډو وای مو لکه ابو حنیفه او دغه مرګ شو او دا چې په سری کې وای په جهري کې مو انده پکې دلته نقل کوي دلیل ابو حنیفه له چې مقتدی بلا يقرب سیرتی ولا جهري دي ځکه لانه تقزم جو الاستماع لا تقاضى كجوك كده في الصلاه وغيرها وقد قام الدليل چې بهر د منظره خو خیر خیر لازم دي په بقیت کې حالتي على حالي في مساد الجار وكذا في الاخبار ځکه چې انت چې کله قران مستل کېدې شي نو په سری کې قران دې کنه وقال علمنا انه يقرأ ويؤيد ذلك اخبار جمع زما ګوره تاسو زما مسلک معلوم کړی نو زه ګوره یو مسلک ورکول نه وایم هر یو مسلک باندې که صوفین او سماج جګړه نشته خود دلائل خود ما کار زه به ویم کنه اخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم والبيخي في سنه المجاهد قال قرأ من النصارى خلف الرسول في الصلاه فنزلت واخرج ابن جرير وغيره المسعود انه صلى بالصلاه وسمعونات يقرون خلفه السلام مغرض اما عن لكم ان تفهموا كندرا تپوشي اما لكم تاكلوا واذا كنتم تسمعوا كما امركم الله واخرج ابن ابي شيبه عن زيد بن ثابت قال قرات خلف الامام دا ابن ابي شيبان موت لكي لفاظة 215 مسلم في الجوة واخرج ابن ابي ورطا قال اسلم انما جو الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قال فانصتوا حديث شاذ ده ابن ماجه ده شاذ ده ابو داود فضلت ابن ابي شيبه زين ده مسلم هم روایت مسلم کی حدیث ته انما جو الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا او یو روایت پکې دی سليمان تیمی جرير واذا قرأ فانصت مسلم شاګرد راپورته شي دا ټیک ده یا وکړه ټیک نه ده دا ټیک ده کنه ولکه سليمان زیات احفظ ګوري نو دا ابوره چې کوم روایت دی هغه ټیک دی وی هغه ټیک دی نو هغه په کتاب مسلم کې لیکنه اذا هذا لكما شاء اجماعا صحيح او اختلافا دا د مسلم لاندې سره نو یو ګوره مسلم کو ورته صحیح خود دغه غټ محدثین ته صحیح نه وي لکه بخاری ته صحیح نه وي عبد الرحمن زید مهدی ته صحیح نه وي صحیح نشان ورساوي د دې خلکو فقه سرایت کړی دی حدیث راځي خو برابر او زیات څه مقبول نو د دې فقه لاله آیت دی څه تتم دامیا د سریوات مرادی ابو هريره چاته پوسو چې سیت کله کله ته چې په غیر فاتحه موږ نه کی لا صلاه لمن لم يقرأ بأم الكتاب بفاتحه الكتاب نو کله کله امام سره چت وایي کنه غلې وایي کنه دا پکې دا ګور خپل خبر ده هم صحابي دي دا د استعمال زه په اخر کې د ما ټول چې هم اخر کې هم اخر نه اوس مخ کې به هیڅ اواله اوای قاسم کا تسوي قاسم د محمد زویل فقيه د فقاو سباو د مدینه نه دي کسو قران وایي نه هم دی وایي د کډیر خلکو وایي کسو نه وایي جو نه دی وایي نو ډیر خلکو نه دی ویلې په
فیصله دی ولستلا اخو بلا بعد دې چې نه بلولې بعد دې چې لولې بعد دې کله لولې بلولې نو قاسم ته محمد رپوسو کو نه غوې د قشن شخص بیا ورسو بل حدیث جابر من كان له امام فقراته له قراءه ترمذي رواه ترمذي عن جابر بسند صحيح دا هو ترمذي دا حدیث صحیح شي نو د قران ته کوم دی مقید شي فقروا ما تيسر لړ تاسو ما ته ما هغه مقید شو دغه چې اخبار حاد د قران تخصیص کولای شي بنا علی قول الشافعي دا بل مشو لا صلاه الا بقراءه على طريق الخصم مطلقا دا خصم یې د شوافی دا مسلک دی چې کېږي مقتدو واسه ولا طریقتنا ايضا موږ القران عام دی او خبره چې کوم مفید دی نه دی ځکه چې عام قد خص منه البعض دا عام مخصوص البعض ظنی شوی نو په دې اجماع د امت وایا دا بیا وسره تجمع کړي قرطبي دې کلی دی اجماع یو سره راشي ایمان پر رکوع کې قران نه ویل په مانده شاملي کو د اجماع د متقون شو نو چې دا اجماع سره مقید شو نو دا حدیثونه به مقید شي اگر چې عام ځل نشو خبره ده اوس وایا شان ورشاوي چې ابو هريره یا چې قياس خلف الامام وي دا حدیث دا په نیمه قابل عمل نشي دغه چې نو لازم دی نو څنګه وایي شي لیکن حدیث مشته زینب نو دا ته ځاله بحث ابو بکر پیغمبر خدا په منځ والا ربي جمعه تر ادم نشو او هغه کې رکوع پیغمبر خدا ته ولا کنه د پاره رکوع په دې باندې کو روان دي د څه په دمه تمزي سب ته راوځي فرمایي رسول زاد الله خرسن الله دستا نور په دې باندې مهم کی ولا تعودوا بیا دا کار مکه وخه دا ورې دمو جوړ زاد الله خرسن ولا چې کوم خلک دوی په دغه وخت کې ولایت نه خو دې بیا به کې نس خبر خلاص وکړه دا څه ای په یاد وکړه ان حدیث خدا قصدي په دې اجماع ما تاسو نقل کړه او ما اگر چې بعد کسان په کې راځي وای دا یو مسله وقد يقال دبل غار یو سره مونږ ګډوډ کوي تاسو په بخاری یاد مسلم یاد دي سره مونږ جوړ ګډوډ وکړو رکوع سجده برابر نشو السلام علیکم رسول الله روان رکوع ته زما جمعه کې مونږ کو او ته وی ارجه فصلی فانك لم تصلي مونږ ورته بل وره وکړو بیا واپس راغی بیا ورته بیا وکړو درې یې څه په مازه پوره شو ما ته وسر وای کنه ما خو درې ځکه ته راځم شي نو د ابن ابي شيبه په روایت باندې لا مسله ده چې د سریبا قوم او جلسه ثمانيه پر رکوع سجود نه کولا دی وځي صوت اول بلاشي او دس وکي څنګه چې الله وی بیا د تشهود له تشهود مراد اقامت بیا په مانځو درېږي او رکوع داسې او بیا چې قران وکنه چې کم درته آسان نه قوایا اوس پاږي اعتراض لري چې کوم اساس فاتحه پر ځول ته خدای چې کوم دا آسان نه فاتحه آسان ده مراد دا آسان ده فاتحه ده نه عجیب آسان ده هو آیاتونه دي آسان ده دی آیاتونه نه اتنه کړه کوثر قل الله هذا آسان ده ځکه دي آسان نو دلیل درشته کړي شي خدای الله هو د دین یعنی تحکم ځان خبره کې دلیل څه نه دا چې صورت وای نو الا فاتحه بوای نه دلیل دي کوم نه چې فاتحه وای نو دا خو وای ورس به کوم ودا کوم نه ته بیا وای دا څه له بوند ورته دا څه باندې بحث نه دا کوم نه ته وای نو الله ودوني لا تحكم به دلیل خبر ابن حجر ابن حبان روایت کوي چې فاتحه بو سره وای د دې ترجمه دا روایت راځي فاتحه دا دایي امو دغه آیت په سره هم کېدا وکدا يقبل دا هم څنګه باندې کېدا چې هغه ته اقتدا کوي وقد قال شکل ثابت دی مقدل ګره ټول مسائل کې مراد یو روایت او نور هم وایم دا څه کیږي اګه زما په حوالو اعتماد نو چې کوم کتابونه اعتماد کوي او کله کتاب حواله لکه په کینو وای درو کله ثابت دی مقدل شان دغه چې کله امام قرات درته نو کله بیا قرات وای یو قرات هم یو دی او دغه قرات وای یو بده یو به امام تتمه
شان ورشاوي د جمع متصوی په حدیث کې صلات الجماعت صلوات نه دي منذ منذ يوم منذ صلات الجماعه نو په یو منذ کې بقیرتوي اوس ابو حدیث ته ابو حنیفه او غیر نقل کړي جابر بن عبد الله او رسول الله باقي شو خبره تفصيل خبر کی روایت طرق عديده مرفوعا بجابر وقد ضعف دا کمزور اصل کې دا حدیث مختلفه طریقو نقل دی عبد الله بن شداد عن عبد الله عن جابر بن عبد الله عن رسول الله او اکثر خلک وینو عن عبد الله بن شداد عن رسول الله فمن کې جابر کټ کړي حدیث صحابي کټ کړي نو معلومی کې چې حدیث مرسل دی متصل نه دی مرفوع متصل نه دی نو دې دغه جواب کوي وقات رفل المزند الفزائف لرفيق الدارقطني والبيهقي وابن عدي لان سيدنا وصل دغه حفاظ د سفيان الثوري بن ابو الاحوص شعب اسرائيل شريك يلي ابو الزبير عبد بن حميد خلق اخرين نقل كده مسند ابي عائشه عبد الله بن شداد النبي صلى الله عليه وسلم فاصلوا او كلا ابو حنيفه مرسل وكلا مرفوع وحي نزل لنا في مرسلا حجته اكثر علمي حجته پدې وخت د میتانیه فتاوا ولا جلد دویم او په دې حدیث کې مرسل نقل له او متصل هم نقل له خو اکثر علماء دا مرسل دی او جو مرسل چې نوم قابل اعتماد کې حدیث لري مضبوط ته او ګان خلق خای او دې مو مرسل ټیک دی او چې طبيعت او حدیث کتل مقدمه مرسل د ابو حنیفه قبول له د مالک په قبول له د احمد په قبول له د شافعي په قبول له یوم ترشمه دویمه اکوانم چې حجت نه دی ابو حنیفه بسند صحیح نقل کړی دی روایت محمد الحسن په خپل موطا کې ام بنا ابو حنیفه قال ابو الحسن مصنف بن عائشه عبد الله بن شداد عن جابر بن الله من صلى خلف الامام فإن قدر الامام قرات له او قول علماء چې حافظان کشمیری دي هغه مرفوع کړي غیر صحیح دي دا صحیح جوړ دي لکه چې احمد بن منی فخبر الكتاب اخونا اسحاق الازرق الفنا سفيان وشريك عن موسى بن ابي عائشه عبد الله بن شداد عن جابر تاوي سفيان بن مرفوع من وداد وحدثنا جرير عن موسى بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ولا ذكر جابر وروى ابن محيط قال حسن ابو نايف قال حسن حسن بن صالح بن زبير جابر فذكروا اسناد حديث جابر شرب الشيخين واستاذ ليس مسلم فحال سفيان شريك جرير بن زبير فهو بطريق السيف فهذا شو يشمل مرفوع شندي اكل يوسف قابل اعتماد مرفوع هم قابل لان زياده او زياده مقبول فكيف يوازني او ثقه کله حدیث مسند کوي او کله مرسل کوي بیا نقل کړي د حاکم قال حدثنا ابن محمد بن بكر بن محمد بن حبان السيرفي قال عبد الصمد بن فضل البلخي قال مكي وزراعي مكي ورد ابو حنيفه شافعي عند الامام البخاري استاذ عن ابي حنيفه عن مسلم بن عائشه عبد الله بن شداد عن جابر بن الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يخلق بين الرجل صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مقطع سلامته ثم ما يكلمنا فتنال حتى جسمه فقال ثم صلى خلف الامام فان خلف الامام له كلام وفي روايات ابي حنيفه ده لما اصبحين لما ذكر سر خلاص شو داغینا پس نور روایت بهم بیاوی وتذیب واظم للامام اعظم دا نور امامان سلام شته لیکن بعد وی دي کہ ابو حنیفه یا ابو حنیفه قابل اعتماد ہے حافظ خراب وتذیب واظم للامام الاعظم ما طریق روایت هغه وی چې روایت په علم معتبر چې الفاظ ته حتى لو شرط تفصيل جوازها بعد الراوي چې دا مرید خط هم به خط ګوره هم به یاداش او پاز وی چې ودا یادو کنه او شاګردان کوم مرګ دي هغه دومره اگر کمزور شي ومذاهب الصحابه ايضا ابن عباس ابن عمر بن مسعود اغي نقل کله کفي فمن الذي يقرأ خلف الامام حجر مان دي چې په خلید رسول کې کانه وي سال یو قاسم علي بن طالب وي من قال الامام فقد اختلف ده توغ ابن شيبه وقال شيء ادركته 70 بابيا كلهم من المقتدين قراءه خلف الامام ما ده ابو حنیفه په مدح کې بحث کړی ها کدا ابو حنیفه توثیق ګوره نو بدايه او نهايه جلد الاسم 107 صفحه الاولى توثیق ابو حنیفه د توکلی څوک ابن کثیر کدا ابن کثیر استاد ګوره تل حفاظ جلد 1 ګوره 168 صفحه ګوره تل حفاظ که تهذیب التهذیب ګوره
ابن حجر اسقلانی جلسم صفحہ 401 کنجوم ظاہرہ گوری النجوم الظاہرہ فی المثل القاہرہ 13 و 15 جلد 2 اکا تاریخ بغداد گوری نو بس دوارا گورا دیخوی مناقب گورا او دیخوی مسالب گورا دیال سوال اسپانے پا مناقبو کی دی او دیال سوال اسپانے پا مسالب کنزلم پکشتے او سپوتو نمشتے عبداللہ بن مبارک جو ہے ارمان یرا اللہ رحمت احسانو کو کده سفیان ثوری دا ابو حنیف ملاقات میں نے کرے کسی بخراب شو او بیا پر دور مختار کی مولانا عبدالحی دا شریقائی پر اوائلو کی لقد زان البلاد ومن عليها امام مسلمین ابو حنیفہ فمن کا ابی حنیفہ فی اولاه امام للخلیقة والخلیفہ الى آخری نور اخواتي ویم جابت اترازون لذی فلا تردنا عداد رمل على من رد قول ابی حنیفة بالتنقیس یواسی دا پکې مسلې شو روس راځي چې خبره څنګه دي موزنی يقرأ في الجهاد والسرية دا شافعي وفي رواية البوادي بصير ذكنا ام القرآن ولا السورة مشهور الشافعية لا سورة دا بحثنا روان دي او قدو نوري خبري فكم اشتغل دا ابن كثير رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ مع الإمام وسمع مخنا خلقه فلما قال أما آن لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا جاء استواء ده مسلم حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن واجب الإمام يطمئن إذا كبر وكبر إذا قرأ مسلم وكذا رواه السنن من حديث أبي هريرة وصح مسلم بن حجاج ولم يخرج أبو هريرة حديث من نقل كريم وقال إبراهيم مسلم بن هجري بعياض لكن قال ابن جرير دا په مانده کې دی صلی بعضنا ربط سره بجا قرآن بل روایت اشکیب ترمذی وغیرہ امام احمد انصرف من صلاتی جهارت من ذکر اسم قرآن له فزور فانتهى الناس قراءتي او سيد الرسول دا تشرف شيء ما نقل القرآن راجع ويا عبد الله المبارك لا يخبر من وراء الامام فيما جل الامام تكفي قراءة الامام اكناوي لكن لولي فغير جهري بسيط نووي قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأمور يجب الصلاة الجهرية قراءة في مسجد الإمام ولا غير داخل قول الشافعية يقول شو قديم ما يد مالك أو رواية أحمد وقال في ذي يقول خطاب حتى في سكتات إمام شي إمام سكتي الحمد لله رب العالمين تبوت لك يقول طائفة من الصحابة والتابعين بعضهم وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب المأمور قراءة الصلاة في السرية الجهرية أبو حنيفة موي أو تصير الجهرية أحمد موي وهذا الحديث رواه الإمام محمد في مسند جابر مرفوعا أغم موطأ الإمام مالك وإحسان عن جابر موقوفا وعلى الصحابة وقد أبر العلم عبد الله البخاري مصنف الغائدة واختار وجوب القيادة خلف الإمام في ست وجهه 208 كشافي ابن قتل ابن حجر إلى حديث صحيح المسلم المسلم صحيح ابن حجر صحيح أصرم أحمد شاگرد صحیح دی ابن تیمیہ صحیح دی ابن کثیر صحیح دی استاد کو خلا بعض حالتوں پڑھی کہ جابر راوی دی جابر ہو کمزور دی جابر جو فی حدیث دان نہ خطا کئی خبر اور جابر دا جابر صحابی دی جرا جابر جو فی تابعی بل سره دی دا جابر صحابی ذات کو او خبره پوښی د یو طرف نمبر ما دبل راړي هم ما ټول درته ما چې خبر شي د داسې وي د داسې وي د داسې وي ابن تیمیہ رحم الله وی چې څوک په جهري کې وایي مونږ څنګه څوک مونږ پاتې شو څوک حرام شو څوک مکروه شو او هغه چې په سر کې نه په جهري کې وایي خلل دی امام نه قرات نه او وایي مستحب دی یا وکیلی او یا وایي د ابن تیمیہ کړه فتاوا ابن تیمیہ جلد وایي وګت بحث نو دا مو وايي دا یو مذهب شته او دا بل نشته دی او دا یو شته او بل نشته دی کله کله بلا څه وایي چې الکا اذا قرآن دا په سری کې راغلی نه دی دا په جهري کې دی چې قرآن څه کوي فاست نو وخت کې نو وخت په جهري کې راځي مستعل منصور سری کې دي دو جملې د یو بل په ورتاشي دا غي حکم په وسه مې او اقيموا الصلاه واتوا الزکات چې موږ کوي او زکات ورکوي چې زکات نور کې به موږ نه کوي چې اقیم زکات نه قران کې تلفظ موجب د قران په حکم نه دی نو چې دا ځان جمله نه وکل ځان لرا او شپ شدنه اذا قرأ القرآن جهري كسري فاستغوا وانصتوا شپشا وجهري اجتماعا ولبيان د فهمه کې چا کول جنگ باندې کوي د چا سره اکه چاوي زما مذهب غلط ته نه راځه میدان تراش خبري وکړه
اگر چاوي چې غلط نه خپل کار کوي اگر چاوي چې مذهب غلط دی نو میدان تلاش خبرې وکړي ته حدیثونه پېښ کړي زه قرآن پېښ کوم ته د اوس خبره نه زبل کوم دا هم خبرې پات وګورئ مناظرې نه کوم کړه دا سواس نه دی چې پلان کې مناظرې سره کوم په دې مسله البته هغه تاسو مذهب غلط دی بیا وبحث کوم اکه وی چې خپل کار کوم تخپل کوازو مې کوم نو ماته څه کوه دا پکې نوري خبر شوي ها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك يا اخبر رب في نفسك فاخبر نفسك تضرعا ذوي تضرع ذات تضرع يا متضرعا يا ذكرا تضرعا خيفا فعاجز وفك ودون الجهر او يا اخبر متكلما بكلام دون جهر فداس خبرو اذا جهرنا كم او دا کم د جهر من القول متکلما بکلام د جهر من القول سبا دیگا او مکه نه د دې خبرو دا پکې اوس پکې بل وایم دعا پټي پټي پکار دي وای تفسیر مظهری رحمه دا نو په هر کې چلی کنه نو مظهری جلد کی دو مقامات ګوره 400 361 362 لاول داو وای اجمع العلماء ان ذكر سرا هو الافضل والجهر بالذكر بدعه الا في مواضع مخصوصه في الحاج حاجته كالاذان والاقامه وتكبيرات التشريق وتكبيرات الانتقال في صلاه الامام وتسبيح المقتدي اذا نابل بطن والتلبيه بالحاج ونحو ذلك والاصل في الاذكار الاخفاء والجهر بدعه دو غیرات 361 او بیا روان دي الجهر ذكر الكلام اهل الجهر والصوت وذلك مكروه اجماعا وذلك مكروه اجماعا الا اذا دعت اليه داعيه وقت حكمته حكمه تقاضاوي روايه كان ابو زهر ابو الصوت بها مكروه دون ذكر باللسان السران او ذا غير خشيه دریم ذکر بالقلب والروح ونفس دریم شو دانی یکاسد بحاسد کی اولستو بل دیتا خیر 456 فإن كيل جاء بذكره والدعاء بدكم وصلوا فيه الإخبار خذ ربك ده تكبيري كلام دل تمداري دا تشول کی شو انو بحث پکې په دې سیر او په جهر باندې بحث کړی دی کافي او سنه سم مسله پکې د قرات قلب الامام شو کړی او بیا مجاهد عمران يذكروا في سلوك بالتذرع الى بالدعاء والاستكانه دون الصوت والسياح بالدعاء لكن اخفاء ادخل في الاخلاص او دل تنقل كي ابن كثير وهكذا يستحب ان يكون الذكر يكون الا نداء وجهرا بليغا ولهذا لما سالوا سلوك اقريب ربنا هناك بعيد فلا يطال الله يرزق العبادي أني فإني قريب وفي السيئين أبي موسى الأشهري قال رفع الناس أصوات بالدعاء في بعض الأسفار فقال له مسلم يا أيها الناس اربعوا أنفسكم فإنكم لا تكونوا أصم ولا غابة إن تكونون سبيل قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته دا پکې 261 کې دا خبره بیا پکې ابن کثیر نقل کوم البدايه والنهايه ابن کثیر نقل کوي چې فلسم جن کی بحث کوي خطا شو اتم جن مامون رشید بحث کوي مامون دا خبرې کړې دي چې الکا سلام علیکم حضور الله اکبر بریزلی وی دې ته سفرین دي مگر ابن حزم نور سفر کوي او بیا دا ویل شي دا چې هغه د سفر کې چې جهاد کې ناس وي حضور وایي چې په دشمن رو براشي هیڅ شان نه که بخاری د سره موجود وي نو راوړوا یو سل شپاره سم صفحه پاکستانی هندستانی نسخه دی مبطال وای جهر په ذکر فکر نه دي اذکار فتوایا په دې باندې ائمه اربعه قائل البته شافعی رحم الله وای که مقتدیان په دعاګان یاد نه وي نو ورته وای چې خلکو تعلیم وشي چې خلک پوښي خلاص دا پکې دی ابن بطال او دغه شی ابن کثیر ابن بطال نه منځ حواله وکړه لکه څنګه دلته وی دا پکې بدعت چا پیدا کړو مامون رشید چې الله اکبر وای په زور وای بریدل وی دا کړی نو دا پکې وایو
واذكر ربك عام لكل ذكر بين الاخفاء ادخل في اخلاص واقرب في القبول لا روح المعنى او بیا ذکر بلسان عارض ذکر بقنا دي له فائدہ نشته بل کذا کوم چې ذکر ثاني اللسان الصادق باقي ثواب نشي اصل خله خبره کوا ومن تابع الكلمه الطيبه بيد ولا حديث معنا جاهل دي بني مؤمن وتنوي يسل لا اله الا ترجمه له ذات كلمه هو يسوي شو وين ولا تكن غافل ان الذين عند ربك ليس ها كسان استغرق پنځ دي ملائک او ان جت په اعتبار د مرتبه او د رضا د الله مکان ونشي تکبر نه کېږي عبادت الله نه بلکې کوي څنګه شوته وینای او سبحان الله پاکي بیانوي ينزلون ما لا يليق به حضرت جبرائيل ولو فقط الله سجك يخصه بغايه العبوديه والتذلل او شريك الله من دونه تقديم بما حق التهذير ويسجدون له فقط الله وصل الذي الآية في اخفاء ذكر افضلنا او حديث فكي خير ذكر خفي او دا خبر ورته على جهاله زمانه مسلم پدن کی جاهلات مصرفه على شكل يستقبح شرعا وعقلا وعرفا شرعا مبد عقلا مبد عرفا مبد فإنا لله وإنا إليه راجعون 138 دامي فروح المهني اس پکې آیت تسجیلہ نه سجده وکاو اس پکې مولانا موزن راغ باسه دا اول ځای دې سجده وکړي بیا وی شرایط ولشته کنيشتي جمهور علماء وی شرایط ولا داغه دي چې د منځ او بعض علماء د دې خبرې قائل دي چې او د سول زوین دي تراشه وای اچ چاندي ویل پکې تخپل وي نه بخاری دی نو کنه ویلي مثلا تلاوت خبر وکانه بخاری ولا عبد الله ابن عمر شته کنيشتي او شعبي پکې شته کنيشتي ابو عبد الرحمن السلمي پکې شته کنيشتي مطالعه وکړه تاسو معلومات شي د چانه ماوي د مولانا محمد يوسف دينوري نه معارف السنن ما دا عيني نه ده ته ما يزيد معارف السنن نه ما زيد فتح الباري نه ما زيد عيني نه ما استاد څه کوم دی دا خبره په کوم چې مولانا سي دي ویل کوم دی په راځي هغه رومند کې اوسه کې مو وای او دوی دا یې رضا ملي کړی دا پکې اساس تکوا نور مسله د احتیاط خو تګره چې په کار دي چې سره جمهور علما په دې قائل دي او د سول په کار دي استقبال داخلي شرایط تمانځه ولا په کار دا مې کې دا غل خبره وکړو او آیت تسجیل شو آیت تعویز دی چې سجدا نیکان صالحان کوي نو موږ هم کوو او بیا بسوي دلته ابن عمر سجده سوادي وبك امن فؤادي اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني حديث شو واخرج احمد في انصم سجده کولا د وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين بل حدیث وایا د الله پر صدق الله مرتبه څه کوي ګناي کمای بل حدیث وایا ابن ماجه او بیقل بیوته مسلم کله چې بنی آدم قران وایي سجدا سجدو شیطان دې بجای پردان شي جای یا ویله وینا او بنی آدم په سجده باندې سجده په له الجنه او امر بسلوله فاذيته فلينار كما قال سوره انفال د نفل لاول د استراحات ذکر jihad شروع کیږي او په jihad کې اوس خبرې مال د غنیمت چې حاصلې کی په جنگ کې نو یو دې پکې سالا یو پکې رېنا پاس یو پکې خمس بل پکې فه او بل پکې غنیمت چې دشمن په جنگ کې واغسر شي رسوي غنیمت جنگ شروع دی او دا سامان پاتې شو پټه کوټه وسلې هر څه دې ته سوي غنیمت د غنیمت تقسیم روان دی در تبوای یو حصہ پکې د چاشوا د رسول علی السلام بل خپلوان د رسول چې ژوند دی انو پکې درو چې وفات بیا بس کو سو کوئی شیغان وای دا چې د پیغمبر په ځای ناس حق او بعض حضرات وای د پیغمبر خپلوان ته ورخو او بعض وای نه د نور خلکو ته ورپس احناف شوافی بل دی سلف ابو حنیفه او مالک وی سلف شته هم او نشته که بادشاہ مخکې اعلان کړی چې من قتل قتیلا فله سلبه که چا څوک مړ کړو سامان یې راغو نو دا غته ورنه نه دی ابو حنیفه او مالک دا حدیث دی کو سره نه مطلب دی ولی د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دوه قسم خبري
یو خبره په حیثیت د حاکم باندې یو خبره په حیثیت د پیغمبر باندې او حیثیت پکشته نو په دغه یو پیغمبر کې بل حیثیت بخاری دی دا باب دې په امام کې باب دې په محدث کې باب دې په رجل کې کله به رجل د څوک کله محدث د څوک کله پیغمبر د څوک او کله بادشاہ د څوک یو حیثیت یو سره په نسبت دی راغلی وإذا تحسد د بادشاہي باندې د حکمران او د پولیس په تور باندې من قتل قتیل پر وسره دا مالک او مالک نو ما وای چې څوک مړ کړو کو بادشاہ اعلان کړی کنه د پیغمبر خبره ده الله نه راوړي او عمل وکړو دا شو سره دویم دی نفل دی ته وای چې بادشاہ اعلان کړی او کنه کړی خدای څخه خبر وشي چې الکه څوک مخ کلاړ او دشمن سره جنگیدل او مال راو دایو په سمای سلوره او باقی به ټول شریکی یو شنه به تقسیمي دشمن پس من روان مخ لا من واپس فوجان واپس یو جماعت پکې پات شو دیله به ورکو سلس د سرما درېو د سرما ورکو باقی برابر تقسیم واپس کې سلس ته په مخ کې دوه په روبارا ځکه چې سره روان دشمن تمام هم رواب دی او ځکه هم دغه چې زما خو دشمن ته روان دغه دوست دغه دشمن سره مقابله کوم شاته به ورکی روان او چې واپس یې بیا خو کمزورتیا راشي قسم دا پنه او دریم دی فای فی هغه ته ویل شي چې دشمن باندې رعب راشي هیبت راشي رستو حسر کې ولا شي ما افا الله نو تاسو پکې هیڅ غلولې نه اسونه او نو خان نو دا د بادشاہ دي ستاسو زموږ په حق نشته دا د حکومت دی او هغه تقسیمي په خپل ځان باندې او په خپل وارو باندې په یتیمانو باندې په مساکینو باندې په وسلو کې دې کې د ستاسو باندې او غنیمت په دې تقسیم بیا نفل ستوي چې حکومت په وجانه او جماعت کې مخکلاشي نه ویل ورکو سلورما یا ورکو درېما دام نفل چې مطلق مال غنیمت سوي نفل دا په دغه مطلب وره ولته انفال الله معنا غنیمت فیستوي شي چې ماوي دشمن غیر دولت سو دې تم په وي او دې تم په چې مطلق مال غنیمت هم ته دام یاد او کله به دغه راځي او کله به یزن شي مناسبت د سورې عراق سره پدې کې اوامري وامر بالعرف نهي عن المنکر تیر شي د قصې د پیغمبرانو دلته پیغمبر خدا قصه نور په کړي خبرې دي دلته چې خدای شي د څوک د توقیفي مسله مخکې ما ویلو څوک دا توقیفین دا اجتهادي ده دلته دوه وزار نوزعين هاون توقیفین دا نه د بارات ویله دا بغیر واحد کومه ځنه مقدمات اسیدوی دا توقیف د پیغمبر خدا نه وستو او مال د غنیمت بعد خلق راغون کړو اوس چې مال د غنیمت راغون شو نو دا زمون حق دې موږ راغون کړی دی او مشران د پیغمبر خدا خاطر په سفر کې ناشتي وی زمون په حق شته استاسو د حق دی راغون کړی موږ سره صرف دی نو تاسو کې د انفال یعنی حکم د انفال څه شی دی تاسو کې د انفال نه د تقسیم طریقه څه ده تاسو کې د انفال ويقول لله ده الله ده تقسيم به الله کوي او ده الله ذکر تبرکا والرسول او ده رسول قل انفال الله ورسول فاتقوا الله یو ترجمه شو دویم تفوز کوي نه وایي انفال راک انفال يسأل انفال راک استعطاء نو عن بتکات يسألون الانفال او عن زيادة شو يسألونك الانفال وإذا أساس حق نه کوي انفال الله بیا طریق الله کې سو کوئی فیصله به الله او سو کوئی نه ده الله او تاسو به شته نو لاوي اس نشي محروم کړو رسول الله بیا ورکړو دا پکې دیم شو خدا کا مرجوح ترجمه ده راجع ترجمه تفوس کې د حکم د انفال نه د تقسیم طریقه بس او بل دا چې بوخا انفال چې حرام تیر شي متونو کې مال د غنیمت چې بجمع شو د تورات نوستو jihad بو شو اسمان نبو راغی بخور اوس پکې موږ تقسیم شو
مراد انفال التغنائم ابن عباس مجاهد قتاده ضحاك زید طائفه من الصحابه وغيرهم دلته مطلب دا دی او مراد السوالنا استدلال المعرفه وبعد المسامع اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا وسلم كيف تقسموا ولمن يحكم فيه اهو المهاجرين ام الانصار ام المهاجرين فضل هذه الايات دا مشهور خبر بخاري هو یا مستغرب ورا ابن کثیر دلته فرمایي وبعد دا بل شانتي وي یوش وانفال د الله دي ين تقسيم د انفال د الله دي دا مکه ترجمه دا ده انفال دا څه څه شي دا ولي محروم خدا بل خنا انفال تقسيم د الله دي او د الله ذکر چې کوم دی پکې تبرک شي وللرسول فاتقوا الله ويجد الله دلتا حديث نقل كيتن اخرج ابو الشيخ دلترازي اخرج ابن ابي شيبه وابو داود وابن سعيد وابن جرير وابن منذر وابن حبان وابو الشيخ والبيهقي ودلال الحاكم وسعود لما كان يبرر قال بسلم من قد غيرت له كذا وكذا ومن سيرت له كذا وكذا وما مشيخته فثبتوا تثبيات والشيبان فغيروا للقتل والغرائب فقال مشيخه الشيبان اشركوا لكم انا كنا لكم رزقا موسى تحفظ ولو كان منكم شيء لجأتم الينا فاختصروا من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نوري پکې سره خبر شته واسو ذات بینکم دخل کورنه اصلاح کوي ذات صاحب او بین دکور او دلته موصوف رو باسا واصله روق یا خبره چې تاسو منځ کې بالرد والمواسات في محل بينكم واپس کوي هم خوږي کوي او تابع شي الله او رسول په ټول معاملات او منهیاتو کې تاسو ایمانی د ایمان تقاضا ده انما المؤمنون کامل ایماندار سو دی الله یذکر الله القلوب آکسان چې الله یاد شي نظری ویری تا الله عذابونه یاد شي والقلوب بیا اعتراض کو علی ذکر الله تطمئن القلوب دا الله په یاد نظر مضبوطیږي ته یری کی با ما هم دې یروي پدې پوښي ځکه یرا او خو عبارت سلب په ځای مطمئن دي سینې کول او دا نو هم دې یروي هم دې او چای نه کله چې رحمت راشي نو یو حالت وي تطمئن شي چې کله يرشي وجه قلوبهم شي واذا تلقى الایات کله مستقی پدې سړي باندې قران زیاتې د آیاتو د ایمان بیا اعتراض او جوابات یې لرا ایمان زیاتې او کمیږي امام بخاری کتاب الایمان شروع کا زیاتې او کمی امام بخاری وایي ایمان عبارت ته د پوهینهم د ایمان د عقیدینهم اقرار دی او تصدیق دی او عمل او ایمان ذاتی او کمی مشتین او متکلمین حضرات خواچ احنافی که شوافیدی امام الحرمین وغیرہ ایمان نزیاتی اغا طول جوابون دلتا کری دلتا گوری کچه تشریح دا گوری توحاوی گوری التا گوری ایمان زیاد شو ابو حنیفوی پا اعتبار زیاد مؤمن بیهی د پیغمبر زمانه دا 500 سورۃ نازل دي شپږ نازل شو ایمان زیات شو په اعتبار د معلوم باندې په اعتبار د متعلق باندې دا یو جواب دویم جواب دا دی د ابو حنیفه ته ایمان لا یزيد ولا ينقص دا المتکلمین وي او د امام الحرمین وي تصدیق ته ویل شي په دې کې کومه زیاته کوي وانما يتوجه كان اسم الطاعات كطاعات بدون اعمال مدياتك دا یو جواب شو او پای کې بیا بحث کوو نور جوابونه دي زیات بحسب التوام والثبات فيوتين کی گھنٹہ زما ایمان اس میں دو گھنٹے ایمان شو اس میں دو گھنٹے ایمان شو سب ایمان شو شرک علی ایمان شو زیات سے پدی دا پکې امام الحرمین کړي شمول پکې زیات شو زمانه زیات شو ساعات زیات شو مومن دینی زیات شو دا پکې امام کړي صحابه له کلاسین ابو حنیفه نیږي زیات ثمرته اشراق نوره فی قلب دا پکې غنای سیوا شولا مومن به سیوا شو ثابت قدم شو شمول زیات شو طاعات پکې زیات شو او بیا راځي او ذهب جماعت امام راضي محترم خلافو لفظي کطاعات پکې د نتایج زیاتی یو غنه دی نه خلاف حقيقي دی بس مقبول التفاوت او مراتبه سمانه دی چې چا ایمان مضبوط وي او چا کمزور وي اس حالت نشته 147 یا 148 روح ایمان لا تاسو دانه اوس پکې بل خبره کومه او دې خبر چې برداشت کولای شي او کنه شي
مذهب د جنی غفیر خدای د فقها محدثین تکلیم ایمان ذاتی گو بیا قول زم قائل ایمان د قرآن سنت دی او معاری اخیری شي بلکې عقل سره مل کړي زما کړي داخل کو ما علی فما بسطوج فما استوى اذا خالف بعض المسائل مذهب الامام اعظم چې په بعض مسلو کې د امام سره خلاف شمه للادله لا تكاد تخضع والحق احق بالاتباع والتقليد بمثل هذه المسائل من سنة العوام چې دلایل یو طرف ته بل دا د عوام تقلید زه خو سیاسي شی خو نه ما زه خو معمولان وما ذلك دا خبرې پکې نه دا کله کله غواړي همیشه نه د بل غواړي کچا اشاره په مانځ کې وکړه نو دا حرام ده اگر چې حدیث راغلی خدا ابو حنیفه مذهب نه نه بینک نه پدشتي واما المقلد ومصدق قول المجتهد لازم ولا ظنه القران آیات نه ته پدې پوښوي دته مسلم ثبوت خبره مې ته وګورئ بس خبره خلاص بار تقدیر او 10 دلایل دي مخکې څه دي ویلي چې قران سنت په یو طرف وي په هغه طرف سره دې طرف مو ولا شي کوم طرف ابو حنیفه په خبره وایي دا ټول په دې طرف وي دا پکې هم وایي روح المعاني د خبرې کوي کله کله او دا په تو قدیم دا خبرې کله کله کوي کنه او تاسو به ناشنا کوي چې هغه دا پکې سری نن دا پکې هم یاد وها کله کله یاد وها دا د ابو حنیفه توحید او زه د امام ابو حنیفه ډیر خطا به ما کوم مخالف خدا خلق کوي چې نه او تاریخ ته مې زنه مخالف یم او نه وادي چې وادي او ځان ته وادي یا حدیث وي بیا کنځله غوړ ابو حنیفه ته مې کنځله واري ته عالم به یو خپل عمر به سر کړی یو ته د کنځله کوانه د ایمان تقاضا نو بیا خو ټول خبر د ابو حنیفه مالا بیا بل خبره کوم نو مې دا د ایمان تقاضا شیخ التي الله رسول وای او بیا په دا وایم کې دا بښنه په ایمان باندې کې روان شي د علماء تعریف کوي توصیف کوي قدر کوي عزت کوي خدای مطلب دا نه چې خبره دقه چې ځان کې وي خبره هغه اصل کې چې قران سوي حدیث سوي او رست بیا روانه کا او بیا ابو حنیفه خلاف کړي ما کړي به چې حدیث بوته نو ملاو دا ته چې بل واسطه او تبديل تنزل باندې کې شری او سپکه سپوري بنا ابو حنیفه تکي نه مالک تکي نه شافعي تکي نه احمد تکي نه امام بخاري تکي نه ابو داود تکي ټول محدثين فقهاء زمستاس مشر دي خير القرون قرني ثم الذين لازم ټول بشر دي ټول قابل دي دا په یو وخت ټول خبر ځای نشي کولای په یو وخت یو راځي په فرق راځي دا پکې وعلى ربهم يتوكلون خالص بخبل رب اعتماد الذي يقيم الصلاة مزود ربي دائما اعمال قلبيه شو اعمال بدنيه شو اعمال ماليه شو والمال منطقون دائما شمول كريدي وهذا مطلوب من حسن الاعمال القلبيه قالبيه من الصلاة والصدقة ذاك سان هو الحقا ايمان دار بيقين دا حسن نچا تفوسو کچھ تمومینی او کنی وما احسن معنی فی الحسن ایک تفوسو نکا چی ایمان دو قسم دے کوئی چی ایمان باللہ و ملائکتی و کتبی لاری ما او اکا تفوسو چی انما نمون دیات مستاقی کنو ما پدی کی مشک دے یم کنی مخی و ظلمائی انشاءاللہ بوال فنوال دلی انشاءاللہ وال انمو انشاءاللہ شوافی وی منگئی نوال خلق تطبیق کنی یو تطبیق لاره چې مؤمن خو اوس یې اوس یقین دی خو چې ان شاء الله د وفات پټین کی خبر کوم چې مړ کېږم په دې ایمان کنه ولا دویم جواب حسن بصری کو د قسم ابن تیمیه کړی چې د مؤمن ټول صفات را پکشته کنيشتي مؤمن خو یم عقیده هم دې خو د مؤمن کوم صفات را پکشته کنيشتي نو شک نه پدې نن حسن بصری خبره وکړه دا دواره لهم درجات من ربهم فرمتبيل فن رباني كرامة وعلو مكانة او مغفرت او رزق كريم لجنة كما اخرجك ربك من بيتك بالحق دا انفال ومسألة لا لو الله وسلطة زمن قبلين باشرة زخو في خفايف طبيعت مي خلال زمن نماني تبيان غرين نوخ دا الله وسلطة منم وطبعا خدا خبرها كان چه مال ما جمع کر تقسیما بروس پتاس بخلی نو الله فرمای دا خبره تاسو ته خو خنخ کاری خود دخه لکه څنګه چې تاسو را وتل خلق کار کېدل او خو نبي كريم صلى الله عليه وسلم القصة علماء رواه جماعة وقد تداخل رواياتهم قاتل القريشان بالشام راغلا
پدې کې لوی تجارت ته سلوي تنسوار وسره دي ابو سفیان عامر بن عاص مخرمه بن نوفل جبريل اسلام ته خبر کړ نو چې سلوي کسان دي او مال بخدره دي ډېر خوشاله شو بعدم تلقيها مال دې سړي کړ چې خلک خبر شو وتل نو هغه مکه ته خبر رسېدو ابو جهالات کې فرق الكفر تا النجا على كل سبيل وذلول غيركم اموالكم ځان بچ کړئ هغه اسوار شي پاوک چې سخه مستوي اکتابي وي د خپل قافلې د خپل اموال که محمد اسلام ته ورسېدو لم تفلحوا ابدا کامیاب بنئ او د پیغمبر خدا ټول عاتقي خوب لیدلې دي د عبد المطلب لور یو سور راغله په خور دي په دې کارجن خورګي کوله چا کوي الم جرو یا له قدر د دوکواز زمون راوځي د مسالک د خپل علاقه ته په دریج لواز کوي خلک راغول شو چې ما ترجمه شو خلک په سیدي دا سره روان دي خوب ده کنه داو خیران سنو بیت اللہ پچھتو بیا شوخه کړه دغه سړي الم جرو یا له قدر لمصالحكم بیا ابو قبیس ته وخته د خوغار دی الته مری شروع است بیا کله گزار کړ پارسله غراغه د غرق کوسته ټوټه ټوړه شو د هر مکی وارث په کوټه کې دا په کوټه کې پردان شو آتی کوله د خپل ورور ته عباس خبرو کې زما خو دې بیګا خو دا وایي اول د ولید بن عتبہ دوستو هغه پیغام او تبلاسو خبره ورکړه ابو جهل خبر شو عباس یې ابن عبد المطلب په دین خوشاله کې صحیح پیغام بیان اوس په کې خلک پیغام نه کوي دې ما خو مې زما خو نه دي انکار کوي دا له ټول مجموعات مخې الله له بدر او پیغمبر خدا په وادي د قران کې دی دې سره واکوشو په وعده باندې یا بقاتل اخلی یا بقریشان مشوره وکړه بعد وی رسول الله هم ته جنگ خبر نه کړی نو تیار نه کړی نو د قاتل ورته پیغمبر خدا قاتل خلال دریا پر دا ابو جهل دی راغی او یا رسول الله علیک بلا قاتل دشمن پیدا یو وسشه ابو بکر صدیق او عمر خی خبر وکړي د پیغمبر خبرو منه یا په مقدار د امر یا رسول الله زد الله وکړه لپاره موږ مرګري چې کوم دې کیسه وایي موږ د سینوي کوم سره چې اذهب انت وربك فقاتلا انها نقلون لكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتل پس مسکیشو خلق مشورات انصار مطلب دی لانهم كانوا عادتهم شمیر خدا دیو او شرط لګولې په ډېر کې مینا کې چې مونږه وطن تراغله نه نه مستاق وره عبادت نشو کولای چې موږ وطن کې نه یریدو چې دا په مدینه کې به مدد کېدا خو بهر صاحب د معاص وته یا رسول الله مونږ او قصد قد آمنا بك صدقناك وشهدنا لا تخفل حق امون دل وعیر خپل وعده سمع او طاعت زي رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ خدای دې قسم وی چې دې په حق باندې ختم دې دریا کو پکای له پکی دا خود نه ماکه زموږ نو تنفاذ ابد نه غنو چې موږ د دشمن سره ملاو کې امون ګوره د صبر عند الحرب د جنگ وخت کلک سکن اللقاء اشتنو او شاید چې الله تتوخي زموږ طرفنا عقبه استاذ خوشاله بس دې دا برکت الله دا الله برکات روانه یو خوشاله شو يصير ولا برکت الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله انظروا لهم او الله لقسمي القوم بهلاك ذات قولهم إلى آخره قسم نور روح الله يكاون باول كما أخذ قال كسنك الله فيستلذي رفصا من بيتك تكون بالحق بحكمة مطابق إخراج متلبسا بالحق أيو جماعت بإيمان دار لبدلوك ولي طبعا خبر للخروج إما للاستعداد للقتال او للغنيمة او للنفر الطبيعية او ديك قدرت الاختيار نوي دا بنه الصحابه منصبه دا خبري دا طبعا خبري دي تیاره ملک رسنگا وطو فدي پوش دا بنه آئے چه نبی غنبر خدا خبره سکے دي بدي شرعان خبران دا دا طبيعت خبر يعني بالحق بحث كي صغر في الحق چه مو بقاتلين تسرع لپسنا چکارشو چه عليك عيه خلاصو قاتل الارسوا كانما يستاقل الموت دمر خفضه كده چې مرد لا خو مرد راوي مشبهين بالذي او دي وتقول په وخت کې چې وعده کول الله پر دیو د دوه درو یا بقاتلای او یا بدشمن قتال بل ان عليكم باستاس دا باستاس تاسو مغالطين وتود بس ان غير ذلك شوكتي اذا غن ولا استاس نه شوكه غن ته په اصل کې واحد الشوك معروف بیا سختي ته وي وصلو ته وي وصلو والا فرصت مقابله غیر شوکه نه غیر وصلو والا لابد جمع پدا شکو نو شوکه غن ته چې غن والا نه لري تقول لكم اساس او واجب الله ثابت کی حق لرا خپل وعدو باندې او کټ کی جړه د کاټو
د احقاق معنا دا نه یو شی حق دی هغه به حق کار کوي نه اظهار د حق يحق الحق احقاق د حق معنی حق کوي یعنی ظاهر کوي حق او باطل کوي اظهار د باطل کوي يحق الحق ظاهر کی حق لرا باطل کی باطل و اذا تکرار وشو او بدوالو کی فرق دی نسی بانے التا دا ارادی مسئلہ دا چه اللہ ارادہ کرده او دلتا اظہار دی اگر که بد گنی مسلمان استغیثونا فاکتر اسپایات کو خپل رب و اذا فریاد چاکو سو کوئی ایماندار دی اے زمن رب مدد فکا پا دشمن او بعض روایت ہوئی چه نا پیغمبر خدا اخرج احمدو وابو داود مسلم وابو داود في ابن عباس حدثني عمر الخطاب بدل شو كنت تصمص خپل مربوطه درې سو سلفاسه او یو مشرکان ته سلفاسه لاس هغه زر کسانو زیات متوجه پیغمبر خدا قبله لا سوګه څنګه اللهم انجزني ما وعدتني يا الله ترك ما وعد رحمت الله اللهم ان طريق الحساب كذاب المسلمان ختم شو لا تعبد في الارض فماذا يحتوي بربه ما بين يده قبله متوجه حتى صارت كله الله هو صديق وشاطر فينه فقاو على من كده ثم التزموا براي وقال يا نبي الله بس بدا پوره الله بس تعالی علماء لیکي یو بکر صدیق هغه وکړي پیغمبر خدا سینه کې نهستا زما د مرګو پزر کې مدد کې نهستا بس کاوه شو فاستجاب لكم الله قبول قصاص اني نويتكم قصاص مدد کو بالالفين فزر باندې د فرشتونه مردفين چې پدان پسې نور پښتې په وسکون کې مردف ځان سره بل څور کړي وراء كل ملك ملك مرد چې څه بیان شو نو دا پرشتي مردی تین په نار پسې نور مرګري روان کوي نور احتمالات کې شي چې مردی تین ایماندار پر اوس مرګري کوي نام ویل شي یا پرشتي ځان سره مرګري کوي البته مخکې ما اعتراض کړ چې ما ویلو مخکې چې زرد آل عمران کې او دلته مې بیا زرو پدې وي او الته مې 15 تور رسولو نو جوابونه شو لاول زردي او زر سي دوه دي هم نو درې شي 15 شي بعضو پینزرا دلون دی ذکر چاہ پینزو کیوئے نشوا کہ دشمن پی الحال راگے نو دا جوابونا فدے پوشے دا تولی خبر یادوا وجه توفیق لاول پا مقدمت زر دی پا ساقہ کی دی نور دی دشمن سر دی جاوی اکسن پا دی چی برشتو جنگ پا بدر کی کرے نور دی نئی پا احزاب کی نئی بخوانی کی وفی الاخبار ما يدل علیہ وذکرون حالم تقاتل من احزاب ويوم هن وتفصيل ذلك في السياق وما جعله الله لم يجعل الله دا امداد الا بشرا لكم مگر بشارتا لكم استاذ خوش خبره لپاره لکه چې مؤثر حقيقي الله دی ولتطمئن به دا انسان کمزورتیا ده نو چې مرګري کنه خوشاله شي چې مضبوط شي په اساس وسوسه الهي ومن نصر الا من الله مدد د الله بعض خلک وایي چې پرشتو دلته جنگ نه کوي لیکن اکثر علماء جنگ کړي دي پرشتو جنگ کړي خو د دې مطلب مؤثر حقيقي پرشتي او نه ولات مگر د جانب الله نه ومن بالملائکه الاسباب الا كان من عنده منصور من نصر الله اسباب مستقل بشک الله دغه خوند مخکماوي اسباب چې دي یا د اثر نه کوي اشری طاقت پکشته او کینم کار الله او ابو منصور مری کوي او کله وکړي چې الله پکې مانع نشي اراده د الله مانع نشي چې کار باندې کوي نور اسباب کا اثر شته الله بروخم حکمت اوسط للجنة نقشخي اذ يغشيكم النعاس اغتين ياكي تاسلو پتول اغت پر کالی يجلو غاشنا عليكم محيطا بكم نعاس دخول ذاته سترگي پتی پتی کی درن بارکی کسره او امانتا منه دا وجد امن ناس دا جانب دا اللہ امن دے دا سوی اعتماد دے چه اللہ بمدد کئی او غالب جوا خوب ورزی الو فاوانشی دا جنگ دے او چه نموستا پشانتی جنگ یریو کلو جنگ دے جنگ شفی خوب لرزی امرت منه امن دے طرف دا اللہ ولنزل عليك من السماء ماء او ليجي طرف دا اسمان نوبو ليطهركم به دا سو وسوسيني پیغمبر خدا په یو ځای کې ولاړ دی او التوبه نشته او زمکه شګلم شګي شیطان راځي تاسو په حق او څنګه په حق لاندې شګو د ګوره خپل ټینګي نه غړې پکې خوېږي پکې او بس نشته دی او بنشته دی نو یونیورسيټي سبق کوي غیر سبق کوي منځونه بس کوي ولكن الله پر اسمان نو ولي طاهركم کتاب د حدث اصغر نو د اکبر نه پاک کی
ويصيبانكم الشيطان او ده شيطان وصفه ختم کړي انذر اخرج المنذر بالشيء من طريق انفراج ابن عباس ان المشركين غلبوا المسلمين في اول امر کې په الماء مسلمان تجشوا نجونبان دي وصل مجنبين مهدين وكان بينهم رمال شيء فالق الشيطان في قلوب الحذر قالوا ان فيكم نبيا وانكم اولياء الله وتصلون مجنبين محدثين فانزل الله من السماء ماء فصال الوالي فشربوا وطهروا وصلت اقدامهم وذهبت الشيطان ولغت تعرفون او دې لپاره الله سازونه کلک اعتماد وکړي په الله باندې چې د الله د مدد سره خیرار او کلک کی په دې باندې قدمونه چې مکه شګه دغه او په فراره اوس په دې کې هغه وخت یاد کا چې القاء ورستا وحي ورستا ملائکه اني معكم استاس مرګره ما نو سو کوي فثبت الذين امنوا ثابت قدم کوي ایماندار تخلی و طینا کوي په ذکر او الهامات کوي په دې په تثبیت باندې ثابت قدم کوي په میدان جنگ سو په بنیاد په څه کار شو او خبره کوي یا يكون وعدهم یا دا سبيات الرجل په طریقې په ابشروا فانهم ليسوا بشيء والله معكم كروا الحمله کوي السوق يزلكي خبره چې وقال زجاج كان باشياء القنات قلوبهم چې په دې باندې عزائم کله کېدل دا خامخ غزوم په کافرانو کې اغروبه هیبت او روم فضربوا وهي فوق العناق ده سٹ لفاسه دا سر ولوهي چې گزار دا دلیل من قال چې ملائکه قاتل لوبه وقال كم تثبيت بغير المقاتله دا اخي خبري کوله او خطاب بیا مسلمان ته او دا سٹ لفاسه معنی الرؤوس وذو منهم كل بران او دا غوت سرنه وهي دا غوت دې ما توري ټینګای کنه دا غوتي وهي دا توري گزار شي دا ولي ذالک دا خبره ثابته ده او پکار ده ځکه دا پیغمبر خطاب کوي دی مخالفت د الله رسول کړي سوچ مخالفت د الله رسول کی الله سخت عذاب ورکون کې دل را فإن الله بقابل له راځي فکر ودا ذالکم زیادتهم اوس خطاب کوي دا خبره ثابته ده عذاب ثابت دی وسکه او کافرانو پر عذاب د جهنم هم دی ګوري عذاب النار هم اوس پکې قواعد د جهاد جنگ بکو قواعد جنگ بسنگ کو نو پدې کې اوس قواعد مولانا مولوی کتاب یې راته الجهاد فی الاسلام الجهاد فی الاسلام او دا وایي کړه نو دا چې کتاب ګوري نه البته مطالعه وکړي نو پای کې وایي چې چرته هندو مسلمان جنگ شو او په دغه جنگ کې مسلمان به تغالب شي هندوان به وجري نیر راغله تقریر کوي چې اسلام خو د جنگ مسلک د دهشتګردي چې صداوت وي اسلام خو د جنگ مذهب دی یو په زور راغلی دی په دې کې اخلاق او کردار خو نشته د محمد علي جوهر وتویل شي نم لیدل دی نم کتاب لا غتل دی داغه زماني تاریخ دی هغه د دې په ځای مسکی په جوړا شو سو پتا سو نشي د اسلام د جهاد ترجمانیو څو در پکې نشته موضوع سے په دغه وخت کې د اتل سکال په عمر کې بیا نو لشوي دي بیا شر شوي دي بیا یوي شوي دي بیا دوی شوي دویشتم کال کې دا خبر شي او دې څوک دا د جمعیت العلماء اخبارات دي یو مسلم دی بیا الجمعیت هغه زمانه کې مولانا د هغه ایډیټر د مرګتیا پښکل ترجمان راوي کو د جهاد ترجمه شو مختلف قسمونو کړه بیا کتاب شو نو خلکو تاریخونو څخه ډېر کتاب دی ډېر کتاب او چې کتاب دی کو ته په شي چې مولانا نوري د عربي ورزي او کنه ورزي نو دا به معلومات د تاریخ نه خبر دی او کنه د حدیث نه خبر دی اندینه مو خبر شي دا حماسي اشعار په ګوره جنگونه جکین وې د عربو جنگونه څنګه د دې لپاره جنگو يهودو نصارو جنگ کو د دې لپاره وکاو مجوسیانو به جنگ کو د ایرانیانو به جنگ کو اسلام د لپاره کې د قواعد په بنیاد کې او دې کې چانه مشورې نه دي قرآن قواعد به یو خدای دلته به وګورئ د مولانا مودودی عربیت ماهر دی کړی دا وته چې قرآن نو واقف دی او کړی او عمر څومره دی نو توبه خطا شي خو به ما ډیر ځي خطا شي هم ډیر ځي وایي څنګه خطا کی خلک مشهور خبره هر انسان مرکب دی یا مرکب د خطا او نسیان نه دی پکې نه دا ټول یاد وره ولیکن دین خبر لري کړي کني الجهاد په اسلام شته کني وسم شته دي یو کارنامه ده یو شاکار دی یو کتاب دی وای ګوره معلومه شي څنګه دی عربي ورځي کنه
نو دا اپکه یا واس خبر یا الذين امنوا ایماندارو خطاب دی ایماندار بحکم کلی بحکم کلی جار کی واسط الوقع عند جنبنا جی دی کی تزاید قصه اثال الاعتناء به وحسن المحافظ خيار ساعتين وري الذي بخيار ساعتين اذا لقيتم الذين كفروا سكلم الى شيطان زحفا حال كونكم زحفا زحف پیجنه معصوم چې کلا قدم نشي غسته اپ دې کناټو من تفیق نه ته سوې زحف انبعاث مع جر الرجل كانبعاث السبي قبل ان يمشي پورته کېدل دی خبر آغاز لکه معصوم په خالق اول بعيد الموي وخستيري اغروان والعسكر اذا كسر فتعصر انبعاث فيه وقال غير الدبيب صحت السبي اذا دب على استه قليل قليل فكون هذا مستفيد بیا غفوچ دې ځنچ کنه دشمن تراوني ډیر ویني کله ګرندې نش نه ته سوې زحفا حال كونكم زحفا صاحبين فدا غدت جماعت کې یو تنه فلا تولوا الادبار کافر تشاکوي پنځه وخت ومن يولم يوم يزين دبره چا چوار دشمن تا په دغه وخت کې خپل شا فيخ تقولا بره شاکه نصره فقط باء بغضب من الله دی واپس خپل کور ته په غصه ده الله بغضب عظيم لا يقدر قدره ومأه جهنم وبئس المصير دلته پکې استثناء راغلی فقط باء بغضب الا متحرفا مگر کدی متحرف ته د جنگ د فاره کوي د سينو چې تیخ د فاره کوي دی واپس کیږي د جنگ د فاره منډه هم د دیوال خواته ودرېږي دی د سينو چې تیخ تکو کوړه زما د جنگ چل دی ته وي خداع الحرب خدعه حرف یو ځل دوکره یو چل اول سر کې یو کار بوشي او متحرف یاتین یا زین سی یو جماعت یوازې ما دشمن رواني غالب دی ناراضي او جماعت تراس مثلا تیخ تکور تنسل دي تسوي دي توي تكبير وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكائدها وجاء الحرب خدعة فجبور بیا تیما کله کله حیله راوي او کله کله حیله نه مخکې ما حیله او مکر څه ویل شي تدبیر محکم مقصد دې سره ما یو تدبیر دې خره نو کې دې خره مقصد دې خراب دې ما او نو کې دې خراب دې څه لپاره دې jihad د لپاره ما کار کاوه دشمن د لپاره کته د غلا او د داکې لپاره ما حیله دې خراب ده دا په فقد بعد غضب عظيم من الله ومأوى جهنم وبئس المصير دیوی دار دشمن غره د دوه چندون زیات دي په یاد کې دلیل دی تحریم الفرع من الصحاب گناہ کوي استنبوا الصب المنبقات قال رسول الله مشر قال الشرك بالله وسير وقد نفس الذي حرم الا واكل الربا وما اليتيم التولي ومزاح وجاء عدم باید کې غیر ما حدث او اذا په هغه وخت کې چې رسول الان خطب الله عليكم نو بیا پیرا کې چې د دوه څه نه آیت باقي په عموم اکثر علما په دې قائل اوات نظر شوی پس جنگ مکه نازل نه نو مطلب دا چې دا حالت ورستو فلم تقتلوهم مسلمان مخاطب کوي الله اذا تاسو وجلن دي فلم تقتلوهم تاسو دي وجري دا بیا چا وجري ولكن الله قتلهم الله وجري بنصركم وتسليدكم اسباب استاذ کمزور نو د دې تقاضا خدای تاسو غالب کیږي خدا ولي وشو دا الله احسان فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت وشتل تانه دي کړی مگر چې وشاره چا وشتل مدارک ویا خلقا الله کړی دی او کسبا ما دا په پاره کې دا ویل شي دا جواب دی دی وی ما قالت انت يا محمد تلك الرميه التي مستقبل تلك الاثار نبی سم یو موټه اوچت کو او داسې گزار کړو او د هر څه پسترو کې نو موټه هم ته گزار کړو کسب هم ته وکړو اثرم کوي او دا اثر چې کوم اثر دی چې د هر چا څه څه ته ورسیږي نو دا اثر ولې شي کوي کسب خدای کوي زما خدای کسب دي چون یو تن یا دوا یا درې دا دوه خپل څه کوي دلته راځي فی بی او عالم اوسو زموږ استاد دی استاد دی هغه یو د حنین ورته دی ای متر حدیث دان ذکر کوي هغه وایي کما قال حدیث دی ناشم خلق بلا دا زموږ استاد اطلاع کوي فإنه عليه السلام عليه الرحمة لم يرد الضغفاظ مرتبه نفسه ومنتهى نظري
شپږ کتابونه ګوره بخاری مسلم ابو داود مسلم نسائی ادار ترمذی ابو سعید احمد مسلم دارمی او محدثین وی داره مشتل شوی دا قد وقت په یومین په بدر کې شوی دا په خونه کې دا سو کوئی ابی ابن خالد مشتل په کاند باندې زمانه غیر اشاره کوي سو کوئی موټه چر کړی نو ما پالتا انت یا محمد وصل بیاتی چې افعال عوض بخلقه وانما له كسبه وشرا قال امام اصبر سبحانه جراميا ونفاك ونوابين نو حمل دې پکار دي چې کسبان وقال علامه مجاز چې نت صادقوي هم اثبات هم دې کړی دي هم دې کړی بیا حمل درمي پدې رمي صحیح استراک کامل اگر رمي مؤثره باندې ده کړی دوی دا آیاتو چې خلق او مباشرت ته دا خبرې دي ځکه دا ټول افعال عبادو خالق الله دی نو ما رميت خلق کوي وما صليت اس صليت وما صمت اس صمت وما حجزت اس حجزت فارق کوي دا دلته مراد کسب خلق نه ويشتل مؤثر دا تن دا کسب لانی دا عادت لانی چې موټه بسای راځي ته متبرسي کی نو دلته ولا يسر دا خبره ده بلکې مطلب دا نه مؤثر أن يكون الرمي المثبت له والرمي المخصوص اللي يترتب عليه ما ترتب مما أبنى العقولة وحياء الباطل دخل وليبلي المؤمنين أو دي لفارة الله امتحان في الإيمان دارو بلا حسن خير امتحان يوتم سبحانه من عنده إعطاء جميل خور قوله فيه أو بلا نحن تمويل شيء إحسان تمويل شيء الله سميع لأقوالهم دعاء واستغاثهم عليم بنياتهم وأفعالهم أو الله قد كمزور كون کے تدبیر لگایا ان تستقبحوا كتاب بهي غواري بلا غير كافرون قوتل بيت الله تعالى فردا پورو خلا يا الله الله منصور اعلى الجندين واحد الفئتين واكرم الحزبين چوچت فوجي داغي مدد وکا او دې لار مودل کړه دا داغي مدد وکا عزت مند دالي پرواته بوجه لکی ان بشق التقى الله ربنا دين القديم زم دين زور دي او دين محمد حديث دي كم دين كده خوغوي او مرزاوي فانفق له اليوم ولا غفر كم يبرا استاذ اصوال قبول چې كم احداد كم اعلاد اغلى مدتك نور فانت تهو قلعه ده جل دشمننا وهو خير الناس فارخر وان تعودوا كتاسو يا ولا پیغمبر مقابل د وضو نعود ذو بیا رازما او د پیغمبر مدد وکوم ولا تغني عنكم بس وانا تستاسنا اتكم دار استاسو شيء انصر ولو كثر او ذكر وان الله ولان ذكر الله ما تقضي ما دار فرض يو خير ما تفسوي چې جماعت لا تختمل کوي بیا یا الذين امنوا بالله ورسوله ایماندار تابع لله ورسوله چا سره اقمل ولا تولوا ولا تتولوا مضارعنا فمضارع بلا داخل وماضي هنا او تولوا ماضي ده ولا تتولوا ده رسول او زمي راشي پیغمبر ته او ده الله ذکر په تمهید او تاسو اوري ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا مجوړه په شان راځي اوریدل دي کافرانو منافقان يهوديان او هم لا يسمعون اغي ناوري فائدہ نادي ان شر الدواب بشکا شر په دواب د دابه چماله الدابه په عربي کې ما يدب کله په ما يدب ویل خیر دی چې په ځمکه خوځي ټول ژوندۍ شامو چوته جان والا جاندار او دلته اطلاقی په بنیادم ډیر ناکارا په دواب کې پنځ الله باندې اسم کانوي البکم چاراغان دي حق ناوي په حق تلفظ نه کوي دا خلق د الله دی هغه چې نه ولو علم الله فيه خيرا کدا الله فعلم کې د دې په باره کې خیر وي اسمعهم الله به خبر اور ولو اسمعهم يتولى دا وسو کمنطق دی وی نو ولو علم الله فيهم خيرا دا شو صغرا د پیاش لا اسمعهم سره خلق دا مقدم شو لا اسمعهم تعالی شو دا شو صغرا ولو اسمعهم دا بمقدم شو د تولى دایس شو تعالی او دا مجموعه بیا شو کبرا نو حاجه اوس بلرکا ولو علم الله فيهم خيرا لتولوا کدا الله په علم کې د دې مبارک څخه خیر دی به حق پر خو علکه چې خیر پکې به حق دی
دا اعتراض را دي چې تاسو یې حدی او صد پکې مقرر شي او شکل اول شي نو دا خو بدیهی الانتاج دا خو نتیجه غلط راوته په اعتراض کوی نو جواب دا دی چې حدی او صد مقرر نه لفظ خو یو دی او ترجمه بدلی لاسمعهم سماع تدبر وفهم ولو اسمعهم سمعا مجردا بغیر تدبر وفهم لتول کدا الله په علم کې د دې په باره کې څه خو نو الله موتا او رولیو د پوها کول په شکل باندې د سوچ او د فکر سره اكو تا واوري دې دا اورې وشي خو د پوها د سوچ خبره پکې نه تاول یا اما ذکر يعلم الجواب عما قيل ان الايه قياس اقترابي من شرطيتين ونتيجه غير صحيحه ايت دوسير قياس اقتراني او بیا شرطی دوارا او نتیجه غلط لما نشير فيه اولا لعمل قصد القياس قياس هذا يفقد الكلية الكبرى كلية فكرشت ده كبرى ولو اسمهم زان شيء او مخ زان نتیجه غلط راوته نو جوابونه شي خدای جواب پورا پدې پوه شو کنه جوابونه د تدریج کړي او منطق نه خدای خبر دی کنه منطق وای او ثم منطق وای نه القران نه ورسي اصل چې منطق وای نه الحديث نه ورسي اصل چې منطق وای نه په قران حدیث کې بهارت نه لري ولو علم الله فيهم كشف ده الله فعلم کې دی مبارک زخره لا اسمهم فوها قيبو سوچ او فکر به وکړو او ولو اسمك اسو تواوري او سوچ ګرځي له تول فصفشي او دي او تولي تعالی بیا اعتراض کوا چې انت تولوا لو فش موردون داخل شو ما دا موردون دا ترې دا حال مؤکده وي نو بس دا نشان شو اوس بل قاعده يا ايها الذين امنوا دروا مشور استجيبوا لله ورسوله قبولوا كذا الله ورسوله اذا دعاكم كذا اوازك ورياضه رسول اوازك ورزا او الله ذکر پکې بیا وشو تبرک لماذا فاده يحييكم شغتاسو ژوندۍ کوي کوم شي ژوندۍ کوي قران سره ژوندۍ کوي jihad سره ژوندۍ کوي خي اخري سره ژوندۍ کوي لا ټول لما يشبه الحياة الأبدية من النعيم الدائم من العقائد والأعمال ومن الجهاد الذي أعزكم بالله وكذا على الجهاد إما استعارة وموزان موسى وقال قتل القرآن وقال موسى الجنة وقال غير واحد علوم الدينية طول أصبر مثلا شروش ولا أبو سعيد بن المعلم من يزد فاتحة شروك ولا أبو سعيد واي چیزا پمانزو والارم پیغمبر خدا تاواز أبو سعيد أبا سعيد أبا سعيد جواب دے چې نبی قسم مون نوزګار شو مراد ما یا رسول الله تاسو आवाज کو نو تاسو موضوع لري ولې نو ولې راځي په موضوع ته تاسو سره استجیب الله او رسول الله کو خالد بیا بنو تاسو به په قران کې اوچت سورت خې د قران روان اوس په وته کې لاس د نیول لري ما ورته تاسو ما خبر کړو تاسو ماته نه کړ اوس په مونږ کې څه وي الحمد دقه لري کنه دا استجیبوا لله انا مسله پکې مو دا باندې حق اوس په مانځ کې څه خبرو کې ما او تاسو پر پیغمبر خدای باندې دې فرض کا او فرض مهارت هم کېږي اته تاسو څه سبب نو اتفاقا دا چې ورځه आवाज کوي دا موږ څه کولای شو شوافی موږ شو الله اجابت کوي چې الله ته کوم خبره کوي انا په موږ ونشو لکه چې په مانځ کې خبرې شي او دا خبره کبي کته نو بیا د تفسیر مظهری ګوره او په دې ځای کې ګوره چې اوس موږ ته وی چې الله خبره کوي په مانځ کې آیات راکوم الله قانون خبر خلاص شو نو په دغه مسله کې اختلاف ابو حنیفه او سفیان ثوری په مانځ کې مطلقاً خبره کوي ها تغیر به نه کې قصدن به نه کې چا جواب بنور کې اس خبره زید بن ثابت سوی موږ باندې خبر کوي آیات راکوم الله قانون تو مې تاسو بخاری مسلم عبد الله بن مسعود موږ پیغمبر محمد سلام واچو د حبش ظالما سلام واچو جواب ورکړو ان فی الصلاه لشو معاذ د حکم سلمی وای د مسلم حدیث ته مسلمان شمه نه راغله پمانته کولای مسلم پرانځو ما ته یې رحم کړل د یو ورځ نیمه ګوري ان څوکړو بلته نیمه ګوري ان څوکړو ما مسلمان ما وسندې کړی نیمه ډول وسشي سمې خو چې مخلاص ما ته سمې ان الصلاه لا يسلم شيء من كلام الناس
فمانده کې خبرې صلاحیت نه دا درې حدیثونه احناف پیش کړ او ځای وايي د مالک نیو قول شته کله مانده اصلاح لپاره خبرې کوي کنه د مانده اصلاح لپاره استاد یو رکعت کې قاعده مکوا یو څه وته دو رکعت دو غرو قاعده وکړه خبره سره کوه د اصلاح لپاره خیر مالک ویل کوم ته او ډېر مکوا دای مخکنی خبره اوس بل خبره کوي شافعي احمد وی کهیم دي بس په مانځ کې یا د مسله خبره ابي صلی الله علیه وسلم خبره کوي کنه دا چې خبر یاغه لپاره باندې نو شافعي دا خبره کوي چې په مانځ کې خبره کول د نسیان او جاهلی لپاره لپاره کېږي او دلیل پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درکات منذ په روایت کې دعا په بل کې وایي درې یا ماستخین یا مازیګر په روایت عمران حسین کې درې رکعات په سلام نو ورته رسې ودرې یو ځای لرګي او تشکیه داس خلق غير وسيري څوک حل نشي کولای ابو بکر صدیق او عمر فاروق هم ناس دلته یو سره دغه پلاسکی وګدواله په پیاده ته یا بسلیم نو یا بخرباق نو یا شمالانه کو دي لري اور آئی په ابو هريره یا رسول الله موږ کوم شو کته نه موږ کوم شو درکا شو او کنه تاسو اسم شي نجس هو شي نه دي څه شي دي کوئی تاسو نه او دي کوئی ابو بکر صدیق عمر فاروق ټی دوه کاتینو د خبرو ورسو چاوکړي پیغمبر خدا چاوکړي ذریعہ وکړي چاوکړي ابو بکر صدیق او عمر فاروق وغيرها وکړي خبرو ورسو دا بخاری خبر دي مستند څنګه بخاری ابو هريره زوما ما د څه موږ کړی ما او د خو د ووم کال مسلمان دي دا خو وروستي خبر یو خبر هلي مکه باندې شي نو معلومه شو چې د مسله معلومانه خبره کوي نو کوي دي پای نو کوي اګه پیغمبر خبره کوي او جواب کوي هم دي کوي کریسيان هم دي کوي کومه نه خبر نه هم دي کوي دا شو زمو علماء نه دي ابو هريره دا حدیث نقل کړی دا مرسل دی دا متصل نه دی د نقل کړي د بل صحابي نه غبل صحابي د پیغمبر خدا په بخاری زماني خبرې کوي هغه عجیب خبرې کوي وې زب مانځ کې مبره انا اصلي او بين نحن نصلي او ته لا تقصي ما اذا نحن دقنا نصلي ترجمه دزي دام یا دوا پډیر شواهد سره د پیغمبر خدا په زمانہ کې صحابي نه موجود خو بیا وای مونږه کار کړی دی نشي وای دې روایت یو روایت پکې راځي عبد الله ابن عباس مونږه عمره وکړي په حج کې په حج الوداع او پیغمبر خدا یې ځان حلال کړي مونږ لاړو د خپل بیان خپل عبد الله ابن عباس نه بالغ دی د دې کوم ده نو دا څه مطلب یې د چا چې ځان نه غلا دا نه چې په هر څه وشي چې دې روایت په دې وخت مولانا بنوري ول الشواهد پیش کړي په دې مسله باندې او د څه خلک کوي دا پکې موي صحابه دا کار کړی دی او دا شي دا رضا مولانا بنوري ناقلا عن مغني ابن قدامه چې دا مالک نه مسلک نه دی حارث وای چې اوس به مالک وي مطلقاً خبر نه دا فخاني هر وای احمد بن حنبل تا چې اوس دا خبرې دا فخاني بعد تقدیر او مسله اختلافیه ده خدا مسله به هم وکړه چې دې کې وسنکل کې رسول بالآیات شوا پیدا شو موږ موږ نه کی استجیبوا الله ورسول اذا دعاكم لوحيكم وعلموا فدې پوښي اجابت نه الله حایل کی د سړي د زړه په منځ کې په دې مرګ کې الله راشي دا استعاره لکه یو سایت په منځ کې راشي معنا الله پاک مانع پیدا کوي تغیر راوړي دا چې الله په دې مرګ کې الله دا څنګه خبر او تاسو به الله پر دوه واتقوا فتنه ويرغي ده هغه فتنونه د پیغمبر خبره نه مانی دا فتنونه یریږي لا تصيبن الذين منكم خاصه شدا فتنه شراله کنه دا ګناه هغه ظالمان ته فقط درس لا تختص اصابتها لما يباح الظلم منكم بل تعم وغيره مراد فتنه ګناه ده وفسرت لکه دغه مخکې ناروا کیږي او امر معروف خلق نه هغه نارستی کوي یا اسلام کلمات تقسیمی کی بنا ظاهری کې او دې ته غال نه
او دا جمله منفیه لا تصيبن دا جواب د امر دی واتقوا فتنه ويجد فتنه ان اصابتكم كذا فتنه لا تصيبن الذين كفروا منكم نبرسي ظالمان فقط واتقوا فتنه لا تصيبنكم فان اصابتكم لا تصيبن نور خبره پکې نحویان ډېری کوي او یو کوي نو پکې نشو ويجد فتنه چې کچره ورسي کې نبرسي ظالمان ته پتاس کوي بلکې عام خلق بغیرای او علمو چې الله څخه خبر کوم دي یاد کې په وخت سوې لګ شمیرم لګو کمزور غل شي مستضعفون او په الارض پزمکه د مکه داغي قبضه کې وي درومیان نه ردی د ایرانیان نه ردی د مشرکان نه ردی او تخافون يتخطفون الناس د دې خلک به متخطي بس په لاس کې متخطي دې کوم فآواكم الله غيركم مدينه تا وايدكم مددكم تاسو بنصره او خوراک درکو د پاک روزونا یا دا انصار مان یا غنائم دي دې په شکریا ده یا الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله بل خیره ګناه مکوئ خیانت د الله رسول مکوئ د الله رازونه مپاش کوئ سو کوئی ابن عباس خیانت د ترک فرایض الله رسول د ترک سنت او اتکال معصوم او سو کوئی غنیمت مو پټوي سو کوئی یو خبره په خلی ونی بل خبره اسو راځي دا د پیغمبر خدا محاسبه د يهود قریظه یو شپه دا ابو لبابه یو دوست نه یو وخت چې ابو لبابه سره پیغمبر سره کوي